باندې اوس امر بالمعروف د دې کار شروع کړي. الله جل جلاله دې اوس دا روان نظام الله هغوی ته قوت ور نصیب کی، الله دې د هغوی حفاظت وکړي، الله دې جګړې ختمې کړي، الله دې مسلمانان خپلو کې متحد متفق کړي، الله دې پاکستان کې شرعي نظام راولي، الله دې دلته شرعي نظام راولي. یا الله منګه تا نه غواړو الله خدای دلته نظام مصطفی راولي، الله خدای دنیا ملکونو کې الله محمدي دین الله دا خپل دین د مصطفی علیه السلام الله دنیا کې دا نظام راولي. خدایا کنن د یو غل نه لاس کټ شو بیا به زمونږ استاد مال بار ولاري غل به نه پرانیزي. عمر رضی الله عنه په لار باندې داغي کله چې علي صاحب یو کس راوستو طبيب راوستو ځکه هغه اخیری حالات دي طبيب نیمه پورې راغی علي رضی الله عنه ورته وی ډاکټر صاحب طبيب صاحب حکیم صاحب واپس شه او ورته وی حضرت ولی زاو تروانی او دریم څوک نه دی راغلی. علي صاحب وی انا لله و انا الیه راجعون. او ورته وی امیر المؤمنین عمر فاروق بس حال کې دی هغې له د روان کړی ما او ته ما ته وی چې د لارې نه واپس شه. یا علي شیر خدا څه چل شوی دی او په ځمکه کېناست ورته وی ای طبیبه واپس لاړ شه. هغه چیلۍ په پوله را روانه وه ما ورته کتل او هغه چیلۍ د پولې نه پردي فصل ته ښکته شوله والله عمر وفات شو. او ورته وی د دې نه تا ته څنګه پته ولګېدله وی عمر هغه عادل باچاو چې چیلو به هم پردو پټو نه ځان ساتلو. چې خبر ورته راغی ورته وی یا علي عمر صاحب دنیا نه لاړو. په خدای قسم دی اسلامي نظام کې زه اوس هم ویم انشاءالله که زمونږ وزیران او گورنران د دې پستو کرسو په ځای باندې په ځمکه کېناستل او الله ته وجړل انشاءالله فوج دې بیا نه ساتي الله به د فوج د حفاظت د مرغو په ذریعه باندې کوي بیا انشاءالله بیا فوج ته ضرورت نه وي. الله دې زمونږ حکمرانان عادلان کی دلته دې الله عادلان کی هلته دې الله په عدل باندې ښایسته کی او الله دې زمونږ دا نوره زندگی د قرآن او سنت په رڼا کې تېره کی. شرعي نظام مو خوښ دی که نه؟ د درې کسانو ویلې او جي خوښ هم دی خوښ هم دی. یاد ساتئ یو لیش ځمکه د زرو لیشتو ځمکو نه بهتره ده چې په کومه لیش ځمکه باندې حد جاري شي او حد په څه جاري کېږي؟ په شرعي نظام باندې. الله دې زمونږ د ملکونو دا سربراهان اکدم دیندار او صالحان کی. موږ یو حکمرانان هم تاسې ښیې وزیران هم تاسې ښیې خدای مو د دې کرسۍ نه ښکته کومه خو دینداره شئ چې ته به قل هو الله احد لم یولد ولم یولد نو داسې وزیر مونږ نه دی په کار چې لم یولد ولم یولد داسې وزیر وي داسې د سړي بچی په ایمان یې داسې سړي زوی دی سبا به دې هم بیا دغه شي ډېر بهترین سیاسي شخصیت په دغه شخصیت ته الله د اسمان نه تندر را وغورځوي چې کوم شخصیت ته سوره اخلاص نه ورځي کم چاته مړ شو زه خدای دې ورسره پوه شو. اوس ښه عزیزانو درخواست مې دا دی چې ګورئ دا خو کولی شي پښمني کې چې یا الله شرعي نظام راولي دا کولی شي که نه کولی شي الله نه وغواړئ. ښه په دې دعا خو مارشالله نه ده لګېدلې او نه تاسو د لاسه نشي دا ولې بېګا چې شرعي نظام خدای راولي. که په دې نظام غوښتنه ته لاړې الله به د رهایي او یا زره دروازې کولو کې انشاءالله. الله دې ستاسو زمونږ د ټولو په ژوند باندې نظام مصطفی راولي په صحیح معنو کې دی الله ړومبی په افغانستان کې عملي کی. ګورې یاد ساتئ غوسه نه شي چې ولې اوس نه دی اوس دی موږ دا نه یو الله دې په داسې حسن ښایسته کی کوم چې د عمر په دور باندې ښایسته و. الله دې داسې قوت ورکي او دا شدي الله ختم کړي چې دا زما د ماما زوی دی او دا مې د تره زوی دی او دا خو ما سره مخکې پاتې شوی نه 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 چې اهل نه او کرسۍ دې ورکړه په ورځ د قیامت باندې دا عوام د دې ګریوان نه نیسي. ګورئ امیر المؤمنین ملا هیبت الله صاحب تاب هم نیسي ملا حسن صاحب تاب هم نیسي امیر خان متقی صاحب تاب هم نیسي نه اهل انسان ته چې ته کله منصب ورکي هغه اهل نه دا به هم الله د وړاندې جواب ورکوي. زه وایم نظام ګټل اسان دي نظام ساتل ګران دي.
الله دې اوس نظام د ساتلو دپاره فرشتې را اولیږي، الله دې زړونو کې ټولې مینې ختمې کړي، الله دې د ټولو وزیرانو په زړونو کې د مصطفی مینه راولي، الله دې د عمر فاروق مینه راولي. دا څو خبرې مې تاسو ته وکړې، الله دې موږ او تاسو ټولو ته د عمل توفیق نصیبه وګرځوي. دا بچنګې زموږ مخکې څه جلسه وه، نو ما ته وینا کړې وه، په ورځ زما 3 جلسې وې، نن مې 2 ختمونو کې بیانونه وکړل او ځان مې راوړم. دا قاري صاحبان غوسناک دي، ځکه د دې نه مونږ ځان ساتي، سبا به دونه پرپروا په جوړه کړي چې دا مولام کافر دی، څه بله معامله ده. موږ یریږو د کشرانو ډېر یریږو، مشرانو پروا نه راځي، دیر بابا نه یریږو. قسم دی نن زه درخواست کوم کشرانو ته، کشرانو تاسې ځان کې استقامت راولئ او د هر عالم قدر کوئ، چا پسې خبرې مه کوئ. څوک چې د قرآن او سنت دعوت کوي، موږ ټول مشران دي، ټولو ته به احترام ساتو. کشرانو ته مې دا درخواست دی چې د شاه انور شاه کشمیري رحمت الله علیه په قدم روان شئ، په چا اعتراض مه کوئ، په چا باندې رد مه کوئ چې ته په یو مولانا صاحب رد وکړي چې دا مولانا صاحب خراب سړی دی او قیامت کې دا د ګریوان نه راونیسي چې تا ته ما څه بد در رسولي، دا روجې دې مراکه، دا نپل دې مراکه، دا تلاوت دې مراکه، والله کې دې وبخم، هر څه به ورکوې بیا به همداسې پاتې شي. نو علماو پسې غیبت مه کوئ، طلباو ته مې درخواست دی د هر عالم قدر کوئ. میډیا دور دی، د سنډا سر رالي پیشوری په سرئ او د پیشو ابله دې بچي مې راته ویل دی، زوی مې وایي دغه ستا په نوم باندې دا زما خو نوم باندې دا مولانا عبدالمتین جمالي په دې موبایل کې چې پاڼه اړې همدا شی پکې راځي، مولانا عبدالمتین جمالي ګروپ. یو خبره ته کوم، یو کس ما سره ورانو، ما له امیر مشرک ویلو، بلو چې خبر شو زما په نوم باندې دا شی کولاو کړو، جواب مو ورته وکړو، ما لکه مالې خرسریا هلته راته مشرک وې او دی زما په نوم دې مالې شی کولاو کړی، دکان دې کولاو کړی، بیړه دې غر کشه خدای هم نه یارېږي، مالته به خدای سره څه به وړاندې کېږي. د زما دا نوم په نوم باندې بلا خلکو دا شیزونه کولاو کړي، هر چا کولاو کړي دي. نو چا زما د دغه موبایل دغه شیز نه څه داسې تصویر ورکړی، نو زه نه خبر یم نه اتر یم، نو دا خو د علماو توهین دی. زه کله هم داسې کار نه کوم او دا خبره ځان سره یاد ساتئ. عالم خو چې هر عالم وي، زما په نس ادنا عالم نشته، هر عالم اعلا دی، د عبدالمتین نه هر عالم اعلا دی. نو چې کله هر عالم زما نه اعلا دی، نو زه به اعتراض په چا څه وکړم. وګوره یاد ساتئ، غیر مقلدینو سره مې ورانه ده، وهابیانو سره مې ورانه ده. وهابیان زما د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، د امام شافعی رحمت الله علیه، د امام مالک رحمت الله علیه، د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه دشمنی کوي، او چې څوک د ائمه اربعه دشمنانی، هغه زما دشمن دی او زما د پلارم دشمن دی. دا زما ایمان دی. ګورئ دویم زما یو درخواست دا دی رونو چې دا موبایل ښه استعمالوي، غلطې مه استعمالوي. هغه بیانات هم پکې مه ګورئ چې د یو بل په اوږو باندې د کفر ټاپې لګئ. دا عالم بیان اورئ چې زما او ستا اصلاح ورسره کېږي. الہ العالمین خدای موږ د ټول په ټوله چې څومره ناست دي، الله علما دي، طلبا دي، سپین ږیري دي، د دوی په وسیله باندې الله زما د ګناهګار بخښنه وکړي، الله د دوی بخښنه وکړي. رب العالمین خدا د قرآن شریف تلاوت الله زمونږه خدای دا سعادت مونږ ټولو ته را نصیب کړي. زمونږ بچو علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیه. الہ العالمین خدای دا قوم خوشحاله کړي. یا الله لاسونه تا ته نیولي او ما ته مطالبه وکړه او د طالب العلم ته تعاون وکړو. الله د دغې ورونو د دې لږې پیسې دي، دا ډېرې پیسې دي، الله زموږ دې بچي له پکې برکت واچي او الله د دې قوم د خوشحالۍ ذریعه یې وګرځي. خدای دوی او موږ د تاڼو اسپتالونو نه وساتي، حوادثو نه مو وساتي. الله زموږ بچي نیکان صالحان کې، الله زموږ د خولې نه الله د دین د هدایت هر یوه خبره ړومبی په موږ ته عمل را نصیب کړي، زموږ بچو ته پې نصیب کړي، زموږ بیبیانو ته نصیب کی، الله زمون مقتدیانو ته نصیب کی. الہ العالمین خدایا الله د ټول امت مسلمه پریشانی ختم کی. څومره علماء کرام بیماران دي په شمول زما عاجز، الله ټول ته روغ صحت نصیب کی. خدای موږ د یو بل په خیر کې استعمال کی، الله موږ د یو بل په خیر کې استعمال کی. ما چې کوم خبرې وکړې دا زړه خبرې وکړې، نه چې د شونډو خبرې، د زړه خبرې مې درته وکړې. الله ما ته عمل را نصیب کی، دوی ته عمل نصیب کی. الله د دوی خو د پیسې قبول کړي، خدای زما پیسې د دین لپاره قبول کړي. الله خدای کوم پیسې چې زما په هسپتال کې لګي، کوم پیسې چې الله زما په نورو جرګو او په تاڼو لګي، الله خدای په جومات یې ولګوه، په مدرسه یې ولګوه،
په طالب ولګوا په مجاهد ولګوا په فقیر مسکین ولګوا په کونډه باندې ولګوا په یتیم باندې ولګوا الله په هغه محتاج انسان ولګوا چې دا غي بل څوک ذریعہ نه الله زمونږ پیسې دین د پاره قبول کړي زمونږ اراده قبول کړي الله د دې او زمونږ د ټولو د حرمین شریفینو سفرونه نصیب کړي الله حرمین شریفین زمونږ د ټولو نصیبه وګرځي الله کریمه خدایا دا بیمارین چې په هر شکل باندې په دې مسلمانانو مسلط دي الله دې ته نجات نصیب کړي ټول مسلمانانو ته نجات نصیب کړي او دا د بیمارو صفه الله خدایا یهودانو داغوی ایجنټانو ته نصرانیانو ته داغوی ایجنټانو ته دهرینو ته داغوی ایجنټانو ته خدای دا بیماری ور منتقل کی او مسلمانانو ته نجات نصیب کی الله موږ د ګولې وسنه لرو الله موږ د ستنی وسنه لرو الله خدای موږ د هر قسمه بیمارونو اوساته الله څومره مسلمانان جیلونو کې دي که پاکستان کې دي الله کو نور ملکونو کې دي الله ټول د جیلونو نه خدایا هغه مسلمانان چې مجرمان نه دي الله کورونو ته راولي خدایا بیماران په هسپتالونو کې دي کورونو ته روغ راولي قرضداران د قرضونو نه خلاص کی زمونږ مدرسه او ټول دینی مدارس آباد کی خانقاوی زمون آباد کی الله د دین مرکزونه زمون آباد کی د جهاد مرکزونه زمون آباد کی الله د درس او تدریس خانقاوی الله درسگاهونه زمون آباد کی الله د دې قوم او زمون د ټولو په اخر وخت دا کلمه نصیب کی چې لا اله الا